حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی چا چې لوګي ګېډې ته ډوډۍ ورکړه او پربند ته کپړې ورکړي او مسافر ته د شپې ځای ورکو الله تبارک وتعالی به په ورځ د قیامت د ټول ګناهونه معاف کړي به الله ګوره په خپله معاشره کې روژه کې ډېر خلک په ګېډه باندې وږي کوشش کوه چې زه یو وږې ګېډې والا موړ کم کوشش کوه چې زه یو بربنډ ته نوې کپړې ورکم کوشش کوه مسافر په لاره تېرېږي وایي راشه ما سره شپه وکړه په دې نیت یې کوه چې ورځ د قیامت یو میدان محشر شي او نبی علیه الصلات وسلام امتیان روبللی شي او ما ته الله تبارک وتعالی فرمایي ای ته مې معاف کړې تا زما د بندګانو سره ښه کړي ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه